أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله. رب العالمین انسان پیدا کا اور انسان لے ډېر لوی عزت ورکا. شکل یې ولا پټول مخلوق کې ښکلی شکل ورکړی دی. الله فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. ما دل خشته ښکلی ډانچه او ښکلی هیئت او خشته شکل د ټول مخلوق په نسبت خشته ښکلی شکل الله انسان له ورکړ. نو څاروي ګورئ حیوانات څوک په څلور بولي روان دي، انسان نیغ قد و قامت سره روان دی. نور حیوانات مو ګورئ، رنګونو ته یې مو ګورئ، شکلونو ته یې مو ګورئ، د سپي شکل ته وګوره، د خنزیر هغې ته وګوره، او بعضې ښکلې ښکلې اوسۍ په څلور بوري روانه ده. لیکن انسان خدای نیغ په قد و قامت پیدا که، ښکلې مخ والا خدای ورکړه، ښکلې لاسونه خدای پاک ورکړه. دا یو شو. نو ډانچه هیئت او شکل دا د انسان په ټول مخلوق کې خشته او مزیدار. عقل والا خدای ورکړه. د نور مخلوق عقل د حیواناتو عقل نشته، داسې شعور خدای ورکړی دی. د پیریانو عقل شته او د انسان هم عقل شته، خو د انسان عقل د پیریانو د عقل نه زیات دی. د دې وجې نه خدای په پیریانو کې پیغمبر نه دی پیدا کړی او په انسانانو کې ټول پیغمبران راغلي دي. پیریان چې ایمان راوړي او د اسلام مطابق ژوند تېروي، نو د انسانانو چې کوم پیغمبر دی په هغه به ایمان راوړي. پیریانو کې پیغمبر نشته، اولیاء هم پکې شته، صالحان هم پکې شته، عالمان هم پکې شته، کافر هم پکې شته. خدای ولا ډېر طاقتونه ورکړي دي. په یو ساعت کې لږ ځای کې ځان لږ وخت کې لوی مزل کولی شي او مختلف شکلونه ځان له بدلولی شي. لیکن زما وروڼو کم عقل او کمه پوهه چې د انسان ده د هغوی نشته. د دې وجې نه رب العالمین هغوی له پیغمبر ورنه کړ. پیغمبر خدای پاک دا صرف او صرف انسانانو کې ورکړ. فرشتین د خدای لوی مخلوق دی او ډېرې مکرمې دي او ډېرې معززې دي او ډېرې عزتمند دي په خدای پاک فرشتې. لیکن رب العالمین چې انسان له په عباداتو کم برکات او کم ثوابونه ورکوي، هغوی له په هغه نه ورکوي. جنت خدای هغوی له نه دی پیدا کړی، د انسان له پیدا کړی دی. فرشتې به په جنت کې وي، ډېرې به پکې وي، معظم مخلوق، مکرم مخلوق، لیکن دا به په جنت کې د انسان خدمت کوي. لکه څنګه چې په دنیا کې فرشتې لګیا دي او الله پاک د انسان د خدمت لپاره پیدا کړي دي. نو څومره لوی عظمت خدای انسان له ورکړ. لقد کرمنا بنی آدم. الله قرآن شریف کې فرمایي وی ما د آدم علیه السلام اولاد له ډېر لوی عزت ورکړی دی. د ټولو نه غټ عزت بل کوم کیدی شي چې الله مسجود الملائکه ګرځولی دی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. الله فرشتو ته حکم وکړ او دا ابلیس هم پکې ناستو، ده ته هم اډر شوی دی. ځکه بل ځای کې فرمایي ما منعک ان تسجد، څنګه دی لما امرتک، تا ته چې ما کوم حکم وکړ تا ولې سجده ونه کړه. نو معلومیږي دا چې دا حکم دا هغه ته هم شوی دی او فرشتو ته هم شوی دی. نو ټولو په شریکه سجده ولګوله آدم علیه السلام ته او ابلیس ونه لګوله. دې نه اندازه ولګوه دا لوی عزت دی که نه دی. چېرته خدای انسانانو ته نه دی ویلی چې تاسو فرشتو ته سجدې ولګوئ. چېرته دا نه دی ویلی. حضرت جبریل علیه السلام په فرشتو کې څومره مقدسه فرشته ده، لیکن دی ورته نه دی ویلی چې تاسو جبریل ته سجده ولګوئ، د څه پکې ولګوئ. بالکل نه. نه فرشتو ته ویلي چې جبریل علیه السلام ته سجده ولګوئ، او جبریل علیه السلام او ټولو فرشتو ته حکم وکړ وی آدم علیه السلام ته سجده ولګوئ. دا لوی عزت دی که نه دی؟ ولقد کرمنا بنی آدم. ما بنی آدم لا ډېر لوی عزت ورکړی دی او ډېر لوی شان مې ورکړی دی. نو رنګ ډنګ شکل د بنی آدم خشته، عقل د بنی آدم شته، د حیواناتو نشته، او عقل مضبوط دی. پیغمبران په دوی کې راغلي دي، په فرشتو کې او پیریانو کې نشته.
قرآن دی له خدای ورکړی دی، جنتونه خدای انسانانو له پیدا کړي دي، جنات او پیریان هم په جنت کې وي، بالکل به په جنت کې وي. جماهیر علما بعض علما خو سے انکار پکې کوي، لیکن نه په جنت کې به پیریان وي، موجود وي پکې. لیکن زمانو دومره عزت چې خدای دې انسان له ورکړ، دا د خدای لوی قدرت دی. دې په خپله څه شی دی؟ د دې عزت د مخکې دې څه شی دی؟ د عزت خو خدای ورکړ. الله پکې خپل خلیفه پیدا کړ چې آدم علیه السلام دی، او خپل نائبین پکې پیدا کړل چې پیغمبران دي، لیکن د دې حقیقت دی نو چې دا د خدای عزتونه ته یو طرف تکو او د الله د انعامونه ته یو طرف تکو، نو د انسان ذات هیڅ شی نه دی، تش د غولو کنده ده، هیڅ شی نه دی، دنه ټوله ګندګي مکمل د ګندک، نور سم پکې نشته دی. یو سړی یو عالم د انسان حقیقت په دې ټکي کې بیانوي، اوله نطفة واخره جیفة وفيما بينهما حامل للعذرة یا للقذرة. اول نطفه څومره ګنده شي، وروسته ته څه شي جوړ شي، قبر کې چې پریوزي ځکه نیک عمل دی، خو ټیک تاب هم د خدای په فضل بچ کېږي، لیکن غوښه چې سات یوزي د څاروي نه څه شي ته جوړېږي، بوی کوي که نه کوي، چینجي پکې کېږي که نه کېږي، حقیقت یې دقه دی. قبر کې کېږي بوی به چې شروع شي، دا خو ځمکه خدای پرده پوخه پیدا کړې ده، چینجي پکې ولګي، د دنیا ګندونه پکې ولګي، ډډو دې دي په قبر کې هم ته نه خبر، چینجي په پاسه ولګي، ډیران د ډیران دنه کته وای چې دی په قبر کې روغ او صالح به پروتي، ابا بازی وی او هم د خدای په مدد وی. وفيما بينهما حامل للقذرة یا للعذرة، په دې میس کې څه شی دی؟ پیدایش د ګندا نطفه نه، اخر کې مرداره، میس کې څه شی دی؟ میس کې ګیړه او ګوره څه بلا پکې دنه پرته ده. نام الله پرده پوخ دی، په موږ یې پرده چولې ده. نن ډیران چې ولې کې پروتي څومره بوی کوي، غټ ډیران په دې خېټه کې دنه پروت دی، لرې کلمې دا ټول د ډیران نه ډک دي، او خلم شته، لارې ورته شته، هغه لارې خدای بندي کړي دي، څوک پې پوهېږي نه. او چې معمولي غوندې د انسان نه هوا لاړه شي، څونه بدبویي ته روانه شي، او چې لږ غوندې ګرمي وکړي، خوا کې ورسره څوک نه شي کېناستی. دا د انسان حقیقت ده. څه شی د انسان؟ اسم نه. نو دله خدای عزت ورکړی دی، ذات یې خدای شی نه دی، دله خدای عظمت ورکړی دی، ذات یې خدای د ډیران ډک دی، دنه پکې ډیران پروت دی. دا الله دله عزت ورکړی دی، خدای ته وګوره د لاړو ډکه ده. رښتیا ووایه لاړه څونه څه کم شی دی. نفرت ته انسان په خپله کوي که نه کوي؟ پردې خو پرېږده، یو سړی به لاړې اوتو کې په پرچ کې لاړې اوتو کو ته په خپله وساټه ده، هغه خپلې لاړې چې ستا په خوله کې ګنټه تېره کړې ده او نیمه ګنټه ستا په خوله کې تېره کړې ده، خپلې ستا لاړې دي، ستا واپس تېرېدو تړ کېږي چې ته هغه لاړې په پلیټ کې اوتو کې او ته وساتې؟ نه. هغه د مری چې کوم بلغم دی چې ستا په مری کې دننه پروت دی، غونډه شپې پکې تېره کړه، ماسخوتن نه پیدا دی، غونډه شپې پکې تېره کړه، او سر چې لاړې اوټو خېدې نو بار دې راوغورځو، ستا مری کې دی بلغم شپه تېره کړه، ګنټه دوې تېرې کړې، دا بلغم ته په خپله د خلکو نه پټ په پچ کې اوتو کا، د ته واپس تېر کړه، ته بیا وساټه، ګنده شی دی. دغه پوزه چې ستا کې پکې ګند پروت دی، او یو ګنټه او دوه ګنټې پکې پروت دی، او درې ګنټې پکې پروت دی، ستا پوزه کې پروت دی، نفرت دی نه کې، خو چې دا دې اوس دغه سون کړله او یو لوښي کې سون کړه، او ځکه نه ته دا واپس خوله نه دی پوزې ته وردن نه کړه، کرکه کې ته که نه کې، نو خپله لاړه چې ستا خوله کې جون تېر کړې ته تې نفرت کې، کرکه ته کې، کم ګند چې ستا مری کې پروت دی او بار روزي ته تې نفرت کې، کم ګند چې ستا پوزه کې پروت دی چې بار روزي ته تې نفرت کې، او کم ګند چې خېټه کې پروت دی خو خدای دې ساته، او چې بار روزي هغې سره به څه کوې؟ د انسان حقیقت څه دی او انسان لویي څومره کوي. اسمان یې پخپوچت کړی چې یم خو زیم همچون دیگرې نیست، ما پشان بل څوک نشته. د محمود غزنوي رحمت الله علیه، زه ورته رحمت الله علیه ځکه وایم چې صاحب بادشاه خو د کمال بادشاهي یې کړې ده، سومنات یې فتح کړې دي، د دنیا علاقې یې فتح کړې دي، د هغه غلام دی ایاز، غلام دی ایاز، مشهور تاریخي خبره ده، د به سره ډېره مینه کوله، د وزیرانو نه مو سره زیاته مینه کوله، د مشیرانو نه مو سره زیاته مینه کوله، د بچو په شانته به ایاز ساته. نو یاد ساته چې چا سره د بادشاه مینه شي دا نور سره خاصت پیدا کی. هغې وایي چې یاره دا دې ډېر خوښ دی، خو مونږ خو هم هغسې ډیوټي کوو چې دی کم ډیوټي کوي، مونږ خو اصیلان یو، دا خو مرایې و، زما پلار خو اصیل و، د پلار خو مرایې و.
لیکن محمود غزنوی به داغه انتهایی قدر کو خیال به ولا ساتو او سو جامع به چې آیا دا ګوري چې دربار ته راځي شاهي جوړه باچه باقاعده د بیت المال نه مقرر تنخواه مقرر شاهي جوړه کې براته آیا چې راځي ګوري لما مجلس ته شاهي دربار ته نو تاج به پسري او تاج کې به ملغلر لګیدلی او تاج کې به هیري لګیدلی او جواهرات به لګیدلی او یاقوت او مرجان به لګیدلی او جوړه به شاهي جوړي قیمتي اعلی او نور چې شاهي کم لباسي ګوره تبا غاچه دا اډرو د محمود غزنوی آیاس چې وکلا دربار ته راته نو په دغه شان کې براته نو وزیران نور په لدل شو یا خدای پاکا صالح غلام دی او دون عزت ورکړي چې ځان نه جدا کوي دا عزت ولا ورکو مونږ ځان په خپل جامع لو جوړې اخلو دته سرکاري جوړه میلاو ده زمون داسې تاج نشته مونږ وزیران مشیران یو لکه دته چې کم تاج په سر دی څومره قیمتي تاج او قیمتي هیره او قیمتي جواهرات دا په څنګه خدای دا بادشاہ دا کړی دی مهربانه کړی دی الله به اخوانانو حسد ډیر خطرناک شی دی ګوره نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د چا په زړه کې چې بل مسلمان ته حسدي د عرفات په میدان کې خدای نه بخي د چا په زړه کې چې مسلمان ته حسدي د ليله القدر هغه خاص وخت چې الله د ارچا دعا پکې قبلې دغه وخت کې ردی سپیره دوام نه قبلېږي ولې نه قبلېږي عزت د الله په لاس کې دی عزت خدای ورکوي دله خدای عزت خدای ورکو ته دا ولې نو ته په خدای اعتراض کوي اعمال خدای ورکوي عزت خدای ورکوي لا حسن خدای ورکوي بچي خدای ورکوي علم خدای ورکوي خاني خدای ورکوي موټر خدای ورکوي کارخانه خدای ورکوي مستعله ولې سودي ولې خپه کېږي دا ولې نو دا تا په خدای اعتراض وکړه او العیاذ بالله تا ته پر خپل سپیره عقل کې خدای بے انصاف ښکاري العیاذ بالله خدای خدا سړی له خپل اعمال او د عزت نو پکار نو څه مطلب چې خدای بے انصافي کړی ده تا ته خدای ناپوهه ښکاري العیاذ بالله چې زه پوهیمه د دله د نعمت نو پکار خدای نو پکار ولا نو تا ته خدای ناپوهه ښکاري بے انصاف راته ښکاري په خدای اعتراض کې دا ډېر خطرناک شی دی حسد ټول وزیران مشیران دا د غیبت کوي چې دې راشه وګوره غلام ته بادشاہ دی خو قمقل سړی دی ساده سړی دی غلام له دونه مرتبه ورکړه شاهي جوړې ته ګوره او د شاهي لباس ته ګوره تاج ته ګوره د هیرو جواهراتو ته ګوره بادشاہ یو ځل په دې پوه شو چې دا وزیران خو د سره حسد کوي نو بادشاہ خپل وینځي او خپل ټول نوکران شاهي دربار کې کېنول او اعلان یو کا یازم کینو وی چې نن تاسو څه غواړئ نو وایي در کوم چا به وایي زه خوشاله یم نن چې څه غواړئ زه در کوم ور عقل م ناشنا شی دی یو وزیر وی صاحب زما خو دومره لکه روپۍ پکار دی ورکړه بل وزیر پاسې زما خو جیره پلان کې وینځل او ډېره مې خوښه ده تاسو په دربار کې دا ماته دم تاسو بل وی زما خو مکان پکار دی مکان ستاسو زما باغونه پکار دي ان دا باغونه شو بل وی زما ځمکه پکار ده ساز مکه شو بل وی سه مال ترقی پکار استا ترقی شو ټول د دنیا مالونه او دولتونه غوښتل چې بادشاہ نن خوشاله لري یو شی ارچاله ورکړي چې څوک یې غواړي آیا ځل خاموش شاته ونار دي لکه آیا ده دنیا سيزونه دوی غوښتل خزانه لوټ شو ته څه نه غواړي وی صاحب زه چې کوم شی غواړم را به کې زه د خدای قمقله ما خو لا وکړ هغه ته نه ګوري جلاد مې ورکړ ابل ته نه ګوري باغونه مې ورکړ مرابې مې ورکړ ابل ته نه ګوري چې دومره سيزونه مې ورکړ او ته را به کې ته دروغ ده ته ویم څه وی صاحب اسنه چې رانه کې تا په ما ته دروغ جن ګمان کې زه دروغ وایم رښتیا به وای چې څه غواړم را کېراله او بالکل چې ته څه غواړې زه در کوم نو ایاز د بادشاه په سر لاس کېښود محمود غزنوي وی زما ته پکارې نه څه ګونه یې پکار زما ته پکارې ځکه خو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وی که ماله خدای جنت ته بوتلم او ماله رب العالمین د جنت او د 2 رکعات منځ اختیار کوي چې 2 رکعات منځ کې که جنت ته دی نو زه به 2 رکعات منځ غوره کړم خو جنت به غوره نه کړم لکه دا شوی دا منځ خو خلک جنت نه کوي دا دونه چې دا ټول منځونه خلک څه نه کوي خو دې لکه چې ما ته جنت ویلو شي وی نه 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 په جنت زه خوشحالېږم په جنت به زه ځان والم په 2 رکعاتو به الله والم الله به خوشحاله شي نو چې الله خوشحاله شو بیا جنتونه پکې څه دي دا خيار انسان نو آیاز دا په سر لاس کې خود ویل ما ته پکارې دا اوس وایا نو بادشاہ ټول ته مخ ورواله وی تاسو اسې د سره حسد کوي اوملیدل
تاسو مالونه خوخو وینځه غلامانم خوخو ما کې غرض نو د ما خزانم برباد کوته شم کړه د مال دولت نه پکار صرف دې پکاره لیکن هغه خلکو په حسد باندې نه ختمې ده بیا هم د غیبتونه کول او حسدونه به کول نو یو ځل دا او محمود ته پته محمود غزنوی د چې آیات د کمی قبیله سره یو ځل چې مجلس کلا چوټی شو برخاست شو نو ایاز لال خپل کور ته او بادشاہ نور وزیرانو ته دنه پټ اطلاع وکړه چې تاسو کېنه تاسو سره ضروري خبره ده ایاز خلار رخصت شو او مشیران او وزیران ټول سار کړل چې لږ سار تیر شو نو مشیران او وزیران ته راځي چې چته ځو ما پسې راځي نو نه غیله ایاز په کور وردن نکړل بادشاہ ته ټیم معلوم هغه ته خپل غلام معلوم دی خپل نوکر معلوم دی وی اوس مخامخ ایاز ته ګوره ګل رانه وته ګوره تماشا کوي چې دې څه کوي نو ایاز څه چلو کو ایاز هغه شاهي جوړه لرکړه ای بدل کړه فورا تاج یې لرکړه جواهرات او هیرې چې څومره لري کړی او د غلامه غزالي جامې واچولې کوم وخت کې د غلام او کم کمیس پرتوګ به غوستو اکا کمیس پرتوګ ور واچول ځانته او هغه سخاټو په چې د غلامه په وخت کې واسخاټو په سر کړه او هغه سخا سپلې چې د غلامه په وخت کې شلیدلې هغه واچولې او هغه سخا جامې چې ټوکلو ټوکلو والا وي او سخا صادر ټوکلو ټوکلو والا هغه ځان نه تو کو اینه ته مخامخ خدرېده اینه ته او سوي ایاز قدر خود بشناس ایادا خپل ځان ته وګوره یې څه شي ځان ته وګوره څه شي دا کوم سیزونه چې دی او دا خلق راته پسېږي دا خو د بادشاهي عزت چې مال را کړی دی په حقیقت کې په دقه شی چې دا شیشه کې کم ځان ښکاري ایاز قدر خود بشناس خپل قدر په خپل او پیژنه دقه شی چې دا شیشه کې د کم ځان ښکاري دا نور خو د بادشاہ تر طرف نه ارزي سیزونه دی بادشاہ را کړی جناب که څوک سوچ کو مطلب څه شو مطلب دا که نن بادشاہ غوسه شو او چې تاجو غردوا دقه ټوپه باندې پساري کنن بادشاہ غوسه شو چې ښا لری کدا شاهي جوړه دا باچوما کنن بادشاہ غوسه شو چې دا قیمتي سپلای وغیرہ دا د لری کا غردوا نو دا باچوم او کنن بادشاہ غوسه شو چې دا قیمتي صادر دلان لری کا نو دا ټوکړو والا باچوم نو ایاز ګوره دقه شی ښا دا نور سیزونه د بادشاہ د طرف نه دي که خوخه وی خوبي بوکني نو وا بخلی نو اوس به مونږ خپل مقصد لم راجو مونږ سیزونه یو وایا اول سدی اخر سدی او خیټه کې کم ډیران پروت دی دا باقی حسن دا باقی جمال دا باقی عزت دا باقی جامه دا باقی بچی دا باقی دولت دا خدای د طرف نه دی نو کوي غواړي نن نو نن مغشتي شم اقصه د غلو کدو بم پي دا څه ده کنه چې او غواړي بچی بني بیا ورسکه چې او غواړي نو سپلې بدی وی خو نه به شي پخپو کوله خپې بلې پاله جوړي پرتی وای بوتان خو بوتان باندې شي پخپو کوله چې او غواړي نو پټکې بدی مني چې او غواړي نو دا خشته جامې بدی مني او چې او غواړي نو په داسې بیماری به رنځور کی چې بیا به هغه خشته مخ نه چیپل تورې جوړ شي خپل مخ نه به چیپل تورې جوړ شي نو بیا څه کې خشته وجود دی ابدي چیپل شي چیپل هغه خپل حسن دی ابا لارج خلق نه وي یا لجی چې دې ځوانو کنه څومره خشته او څومره ښکلی او چې ناجوړه پروت یو څوک ورشي یا څنګه خشته ځواني وه ورشه وګوره اوس ته هم نه پېژني هلکه وایي داسې که نه وایي ایاز قدر خود بشناس قدر خود بشناس ایاز خپل قدر وپېژنې شیشه کې چې کم ښکارې ګورې دغه او دا زیاتي سیزونه خو د بادشاه را طرف نه دي په سکندونو کې اخیستي شي بیا به هم دقه جامه کې ګرځي دقسې به مونږ ځان ته وګورو چې دا څومره عزتونه دي که د مال دی او که د بچو دی او که د دولت دی او که د ښځو دی او که د کارخانې دی او که د موټر دی چا را کړی دی الله امانت دی د الله د طرف نه نو چې د الله د طرف نه امانت شو چې غواړي زما قسم په خدای په نیمه شپه کې بیا د نوالي سار چې پاسې سپني اقا احسل ته وګوره نو موږ هم دقه ټکې به وایو چې ای فلان کې زه به ځان یاد کړم ځان به یاد کړم تا نه یادوم ای فلان کې ای مولا قدر خود بشناس هېڅ شی نه پر ځان په خپله وپېژنه ځان کې عجیزي پیدا کړه بل اصل ته وګوره هېڅ به نه ټیک ټاک به ګرځې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لوی فوج ورسره دی امیر المؤمنین دی جناب لوی دبدبه د اوروب دی او د مکې مکرمې نه بار لاړ نو په یو غر ودرېده لښکر ورسره دی نېغ ودرېد خلک هم ودرېدل چې دا امیر المؤمنین څه کوي
ولاړ دی هغه خول ته هغه وادي ته لاندې نیغ نیغ ګوري صاحب څنګه ودرې دی څه چل شوی دی نور دی د پاسه در باندې او شار میدان دی او غر دی تاسو په سفر روان یې ولې ودرې دی وی عمر ته یو ځله خبر یاده شوه وی دا غر او دا وادي وه دې کې به مو خان سرولو څپلی به مې نه وي سرمن به مې خپو پورې تړلې وه څپلی به نه وي جامې به نه وي یو لنګ به مې والو نو وی ما له د اوښانو د سرولو چل سم نه راته د نورو خلکو چې به اوښان د شپې کور ته بوتلل نو ماړه به ما به بوتلل نار به نو پلار به راته غصه شو او راته به وی ای عمره تا نه به څنګه سړی جوړېږي د اوښانو د سرولو په چل هم نه پوهېږي د اوښانو د سرولو په چل نه پوهېږي تا نه به سړی څنګه جوړېږي ورچه د خلکو بچي اوښان بوځي او څاروي راولي او تی نار بوځي او نار یې راولي نو د اوښانو د سرولو په چل هم نه پوهېږي الله ای عمره دا خپل ګریوان یې دقسې ونیوه ای عمره اقه اوښانو سرولو والا کسې ګورې نه د اوښانو سرولو والا تعالی به پلار پیغور درکو چې د اوښانو په سرولو نه پوهېږي عمره اوس درته خلک امیر المؤمنین وایي اوس درته خلک خلیفة رسول الله وایي چې د پیغمبر خلیفه او د مسلمانانو امیر عمره دا ستا کمال نه دی دا د الله او د رسول الله مبارک برکت دی یعنې تعالی خو د اوښانو سرولو چلم نه راته او چې کله مصر فتح شو مصر قافله روانه ده مصر ته او د مصر بادشاه حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه دی مصر فتح شو قافله روانه ده غلام وسره دی یو اوښ د ده او د غلام په شریکه دی اوښان کم دي او خلک ډېر دي غلام یې وی ما سره تړه کړې وه چې دونه مزل به زه کوم بیا به ته برخیږې اوښ باندې زه به اوښ نیسم او بیا به زه کوزېږم ته به په اوښ کښېنې ما حضرت زه غلام یم او ته مې مولی سردار زه غلام یم او ته امیر المؤمنین بادشاه زه غلام یم او ته د پیغمبر مبارک مضبوط صحابي شرم نه دی چې زه په اوښ ناست یم او تا پړي نیولي بیا نه هېڅ شرم هم نه دی جی صاحب زه به هر څه چې کوم څه طریقه به جوړوم خو ته به د اوښ نه نه کوزېږي ما به پړي نیولي مدینې نه شامه پورې خیر دی که بالفرض زه ستړی کېدم قافله به دمه کوو زه به خیر دی بل چا سره نمبر بدلوم خو مهرباني وکړه خو شرم دی خلک به څه وایي وی خلق پریدا الله بسوي خلق سکے خلق پریدا الله بسوي دې سفر کې اوس موت آیو برابر یو وی چې کله عمر بره سور دی خپل نیټرا له کوزیدا او ماته خېجوس یا شیبه تا به پړی نیولې د بره ناستم خېجا کدا قیامت پر زمانه الله تاسو کی چې عمر تم زما بنده او دم زما بنده عمر تعالی مم غلام جوړول شو د پځه دنه مم بادشاہ جوړول شو دې مستار الله اسلام دې کو دا دونه دلم دې کولې کو او حضور پاک فرمایي مماليككم اخوانكم څخ کول پیغمبر دی استاسو غلامان منځه نوکران لیبر دیاری مار کلاس پاور دا ستاسو رونه دي الله دا ستاسو رونه دي هغه زمانه کې غلامان دې زمانه کې د لاس لاندې جعلهم الله تحت ايديكم دا الله ستا د لاس لاندې روستي دي افسر نه چې کوم ما تحت دي دا د افسر لاندې دي کلاس فور د افسر لاندې دي دا لاندې کسان دا 5 سکیل او 7 سکیل والا 11 سکیل والا 14 سکیل دا هغه 17 والا لاندې دي هغه 17 والا دا 18 او 19 والا لاندې دي هغه 18 او 19 والا د گورنر او د وزیر اعلی لاندې دي ګوره دا ټول یو د بل د پاسه دي نو څوک چې دا چا د لاس لاندې دي دا برابر سره ظلم نه کوي استاد لاس لاندې چې کوم خلق دي جعلهم الله تحت ايديكم دا استاد قلم او د لاس لاندې دي نو چې هغه انسان چې بل د ضرور مسلمان دا هغه د لاس لاندې شو نو چې تسخرینو اغلب ورکه ځان نه جدا باندې کېنه چې تساغون دي پاغه به اغون دي او داسې کار به وته نس پاره چې دا غریب په وس کې نه نو وسلان نه ډیوټي به کوي ظلم باندې کې دی علی مار سره مزدور سره به ظلم نه کوي کلاس فور سره به ظلم نه کوي ما تحت ملازم سره به افسر ظلم باندې کوي ذاته باندې کوي دا خو خدای پاک تعالی رتبه درکو دی د تلاتلان نه کو تم خدای داسې جوړول شو دریم ستا پشان جوړول شو نو ظلم باندې کوي دا د پیغمبر مبارک وینا ده
نو صاحب سم مدل به عمر کو امیر المؤمنین غلام به پړی نیولې او بیا به څه مدل عمر به پړی نیولې او د اوخه غلام به برنستو. قافله مصر ته نږدې شوه. چې مصر ته نږدې شوه اوس اتفاق دا ګوره چې دغه ځای کې د غلام د سورېدو نمبر راغی. عمر زر د اوښ ودرو او ته ټوپ یې کړه غلام ته یې ورخېجه. صاحبه بس خدای ته وګوره د مصر کورونه دا دې ښکاري مخامخ او خلق ستا استقبال لروته دي. د مصر خلق د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو دبدبه وجیه یو روبو دنیا د استقبال لروته ده. او چې داسې حالت کې ته ورننوځي چې تا پړی نیولي او غلام بره ناست دي نو دا موږ له شرم نه دی او ستا بېدتي نه ده. شرم نه دی بېدتي نه ده. خلک به څه وایي او مصر کې ټول عیسایان دي جي هغوی به څه وایي مونږ پورې به خاندي. وی غلام بره خېجه وایي خېجه ظلم به نه کوم اوس نمبر زما دی چې پړی ونیسم. خلق به هر څه وایي او دې وایي خو چې د قیامت په ورځ زما رب ماک د ګریوانه راونه نیسي. ما او تا کې څه فرق دی؟ تم د خدای بنده او زم د خدای بنده. ته چې څه خورې زم خورم څه فرق دی زما او تا؟ ته د آدم علیه السلام زوی زه نه یم زه مې یم او ته مې بل دی نه خو نه یم. ګوره هغه جزي دا خو بیا ده چې ما له خدای دا منصب را کړی تا له خدای دا منصب نه یې را کړی نور خو ما ته یو شي یو که نه یو سرمن یو غوښه یو مسلک یو شی برخېجه ویخېجه او غلامه ودرو بیا د پړی نیولې دي. صاحب تماشې له خلک راغلي دي استقبال له راغلي دي. عیسایان هم دي عیسایانو سره خپل کتابونه دي هغې کې ګوري هغې کې د حضور پاک او د هغه د ملګرو صفتونه دي. دا پیغمبر مبارک د دویم خلیفه کوم صفتونه دي ادا نه دي جي. امیر المؤمنین هم غلط دی چې هغه کوم خلق پیژنده عمر هغې نه نه هغه نه دی دا چې پړی نیولی دی دغه امیر المؤمنین دی دغه دی چې وی کتل کتابونه وی ټیک ده او زمونږ په کتابونو کې یو صفت دام دی چې دی به د خپلو غلامانو نوکرانو عزت او قدر به کوي. ومولیدل نو صاحبه چې ورسېدل ګورنر هاوس ته ابو عبیده بن الجراح چې کوم دی کې دی نو ستړی و دمه شو ویې لمبل نو حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ولا یو خشته جوړه راوړه ځکه د عمر فاروق جامې شلېدلې وې او په کیجاوې کې چې کوزېده د اوښ په کیجاوه کې لږې نورې مشلې دی نو کېناست هغې پستن تر وګنډلې نو ابو عبیده بن الجراح ولا جوړه راوړه وی حضرت اوس به دې ګورنر هاوس ته دا دغه راځي عیسایان راځي اهل کتاب او تا سره به ملاقات کوي نو جامې یې شلېدلې دي او کیجاوه کې نوره مشلېدله نو مهرباني وکړه دا جوړه واچوه. ورته دا کوم ځای وه وی صاحب دا سرکاري جوړه ده که نه سرکاري جوړه خو اجازت شته که نه تا دپاره امیر المؤمنین دا واچو وی څه واچوم وی ډول دپاره وی کفا بالایمان زینتن وی د ایمان نه بهترین ډول بل نشته ما کې د ایمان ډول قسم دی چې عیسایانو کتل ایمان دی راوړه. زمانو دا شیطان کې پیدا کا اسی تاسو یو مثال در کوم چې تاسو په پیښه د غنم کمه دانه چې تا په دې لاس کې نیولې وي او صفا سوتري دا هیڅ فایده نه ورکوي اسې به پرتی خو چې دا دانه په ځمکه کې ور واچی او په ځمکه کې بیا جم دی پرتی نو بیا څه فایده نه ورکوي خو چې دا په ځمکه کې خاورې شي نو څه شی جوړېږي بیا ترې بوټي جوړېږي تر څو چې د غنم دا دانه په لاس کې پرتی الماری کې پرتی کندو کې پرتی په ځمکه کې محفوظ پرتی دې نه سم نه جوړېږي خو چې دا خاورې شي د دې نه خشته بوټي جوړ شي بیا د دې نه سل او شپږ شلې دانې جوړې شي. د ګلاب یو پوټینې غوندې تخم یو تخمي دانه چې لاس کې پرتی هېڅ فایده نه ورکوي دکان کې دا تخم پروت وي هېڅ فایده نه ورکوي خو که دغه تخم دې په ځمکه کې وکره نو د نه ګل جوړېږي که دې نه جوړېږي چې خاورې شي نو ګل کېږي به دانه چې خاورې شي نو بوټي به نیسي او تاله به کله فایده درکوي چې د میچن لاندې راشي او دا ډکرې شي او دا زره زره شي نو تعالی به خیر لاله فایده درکړي او چې روغه پرتی هیڅ فایده دل نه درکړي. دغه رنګ انسان کدی بل مسلمان له فایده ورکول غواړي دې بچو له فایده ورکول غواړي او دې ځان له جنت او دنیا ښه کول غواړي دې بدن خورې کوي نو الله به دنه بوټي جوړيږي دې بدن خورې کوي دنه به ګل جوړيږي نه بغیر کیږي نه اندازم د قرار انسان. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ډېر عالم
زمونږ د دارالعلوم دیوبند بانی دی، دارالعلوم دیوبند د جوړ کړی دی، لوی عالم و، ډېر لوی شخصیت و، د نقلي علومو سره د عقلي علومو لوی مهارت یې لره، الله ولې وجیب علم ورکړی. د مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الهند صاحب استاد او چې دا څومره نن ته په دې هندوپاک او په دې نور علاقو کې اکثریت علما ګوري، دا په سلسله د سند کې ټول درته رسېدلي. دا چې کوم مخالفین بد وایي د دې سندونه که دې وکتل نو دا هم درته رسېدلي. اته دروغ بېله خبره ده که یو سړی دروغ وایي، خو دنه بر نه دي، استادانو کې دې داخل دی. یو ځل چا ورته وی حضرت آپ کو تو اللہ نے بہت بڑا علم دیا ہے. تعالی خو الله حضرت ډېر لوی علم درکړی دی چې کوم مسلې ته پوښتنه نه کوو د یوازې مسله نه په عقلي دلیل او په نقلي دلیل پوهېږي. دومره لوی علم تعالی الله درکړی. نو ویې جړل او دیوال ته یې ګوته ونیوله، وی آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے. محمد قاسم اور اس دیوار میں تھوڑا فرق، کوئی فرق نہیں. اس دیوار محمد قاسم اس دیوار جیسا ہے، محمد قاسم اور دیوال منس کے اس فرق نہیں، دق دیوال پشان دے. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہوگی تو اللہ مہربانی راشی نو قاسم سے بدم جواب در کی. اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو تو قاسم دیوار جیسا ہے، دیوار پشانتے دے. مولانا زمون وے شخصیت امام مالک رحمت اللہ علیہ تپوس تیرا مسئلے کی گی ولا ادری نہ پوئے گا، بیا دې تپوس کیږي ولا ادری نه پوهېږم، بل سړی دې تپوس کوي ولا ادری نه پوهېږم، بل سړی دې تپوس کوي لا ادری نه پوهېږم، څلوېښتو مسلو کې به نه پوهېږم. په بل مجلس کې دې تپوس کیږي په شپږ دېرشو مسلو کې وایي نه پوهېږم. خبره خلاص. دا عجزي نه وردي بس نه پوهېږم، اس پې نه شرمېږي. مولانا قاسم نانوتوي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د ریل ګاډي سفر کې روانو، یو سړی ورسره په ریل ګاډي کې ملګری شو. هغه سړی لګیا شو د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه نه تپوس کوي، وی د کوم ځای؟ سړی ساده غوندې جټ سړی وی زه صاحب د نانوته یم. نانوته په هندوستان کې علاقه ده. یاره وی په نانوته کې یو ملا دی اشرف علي نومې دی، خو دی خو په خپله دی که خو پېژنې خو یې نه. نانوته کې یو ملا دی اشرف علي نومې دی. ما وویل درې چې ډېر خراب سړی دی. دا وی او ټیک وی یاره ډېر ګمراه دی. بس غلی شو، بدره دې شروع کړ، کنځلې شروع کړل. هغه سړي په ټوله لار د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بد وی او دې غریب ورته چپ ناست دی، غږ نه کوي. دونه تپوس یې وکړ ملګري څه کوې؟ وی ځم نانوته ته ځم. وی ښه. چې کله ډبې ورسېدله مولانا اشرف علي تانوي هم کوزېده او دا سړی هم کوزېده، نو دې بوډا بابا سره غټ پنډ و، غوټه وه ورسره. مولانا اشرف علي صاحب ورته وایي ملګري دا غوټه راکړه چې درسره اوچته کړم. دا یې ورسره اوچته کړه. بل سړی کم از کم مریانو خو به نیولې، دا خدای بې خو بسه اسې ټوله لار باندې هغه د سهار نه شروع شوی ماښامه پورې زما کنځل ما ته وکړه. تاسو مصیبت کړي دي، صفایي خو به یې کم از کم ورته کړې وه چې یاره وروره ته ما ته ګمراه وې، د ګمراه نه یم. تا په ما کې څه عیب لیدلی دی؟ چا راته څه عیب ښودلی دی؟ ما کې دا عیبونه نشته. خاموش، غږ نه کوي. پنډ ورسره بېل اوچتوي. بل سره یو نو کم از کم ما خو به یې تړولی وې که نه، پنډ ورسره بېل اوچتوي. خپل ځای ته یې بوته. بابا ته وایي راځه ستړی مېلمه که نه، نو ما سره به دا مم وکړې او بیا به خپل مقصد له لاړ شي، ډوډۍ به هم در باندې وخورم. بابا ورسره لاړ، ډوډۍ هم پرې وخوړه، بیا یې ټک کې دمه یې کړ. چې دمه یې کړ نو بابا ورته وایي یاره تا خو خدای خوشحاله کړه، ته خو ډېر ښه سړی یې، تا خو زما ډېر عزت وکړه، پند دې م را سره راوړو، ډوډۍ دې م را باندې وخوړه، دمه دې م کړم او ته ډېر زیات ښه سړی یې. وی دې جومات کې امام څوک دی؟ وی دې که زه امام یم. ښه ته دې جومات امام یې؟ او یاره معافي غواړم، وره ما ته خو پته نه و چې ته ملا صاحب یې، په تا مې پند راوړی دی، معافي غواړم. وی نه نه هېڅ خبره نه ده. ماسپښین بانګې وی چې بانګې وې نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بابا ته وایي وی دا اوس که ته ځې نو ته تللی شي، ستا کلي کې څه مقصدي او هغې پسې ځې نو ته تللی شي. وی نه مونځ کوم نو لاړ به شم. اوس وی بانګ وې که نه مولي صاحب، نو چې بانګې وي مونځ کوم لاړ به شم. وی دې جومات کې ستا مونځ نه کېږي. ولې نه کېږي؟ دا د خدای کور نه دی. وی نه دا چې کوم د جومات امام دی هغه پسې دې مونځ نه کېږي.
سړی شکی شو جمعه امام خو ته تاسو نو چې دلته امام يم یو کنه د امام يم کنه نو تاسو مې څنګه مونږ کېږي تاسو مرخه سړی یې وینا ستا ما پسې مونږ کېږي وې سار نه ماقام پورې ډبه کې د کندلو کو ځاګه سړی ما پسې کوم دې نوس کېږي اوه جی ما ته خو چا غلطه ویلو ما ته خو چا ستا ډېر بد ویلو ما ته خو داسې ویلو په خپل ته پرېوت معافي وغوښتل او هغه سړی د مولانا شریف علي تانوي رحمت الله علیه په ګهرا معتقدینو کې شو کوم دغه خاص جوړ مریدان چې وي عاجزي ډېر لکه ماشي دی ځان به خاورې کې نو کمال ته ورسېږي او که سر داسې اوچت کې نو رب ذوالجلال په قرآن شریف کې فرمایي الله پاک انك لن تخرق الارض لا تمشي في الارض مرحا قبرونه مکوا دا قبر چال مکوا بای سړی په لار دي کنه مټې موا دا قبر چال مکوا بای سړی صادر بل شانتی کی صادر کې قبر اظهار کوي بای سړی ټوپه بل شانتی کی دا ټول د قبر نه خېدي جواز مټې وال ندي مټې وال د قبر ځان نه خل دا ټوپه چې پخکر کی پتندی کی دا ځان نه د قبر نه خل بای سړی جامع بل شانتی کی صادر داسې راوالی او بل شانې د ځان نه تو کی دام د قبر نه خل او بای سړی پنسې ځان پسې راکاږي پنسې وګدي کی اذان پسې راکاږي دام د قبر نه خل دا باندې کې ټوپه مو پخکر کوا ملا ټوپه سره پخکر کې مټه موا خدای بدل شلی کی خپل مرا کاګه ځان پسې خپل بدل خدای شلی کی پر تو ځان پسې مرا کاګه تا غسلې نه چې په لټرین کې ناس وې تا غسلې نه وی چې لږ سات مخکې غسل خانه کې ځان بربند کړي تو هغه بربند نه ساتي ساخته کې سپرات دي قبر باندې کې قبر الله خپکیږي الله بخپا کونا الله با خوشاله ساتو ارسب خدای درکې قبر باندې کوم انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کډېر مټه اوه او خپل ګامونه غټ والي نو د زمکه شلولې شو ناس سره اسمان ته رسولې دا خدای مقابله کوي خدای مقابله نشي کولای همیشه ځان دین سره متعلق وساته بس دین سره متعلق بس دارالعلوم دیوبند کې مولانا عبدالسمیع صاحب یو لوی عالم تیر شوی دی او په دارالعلوم دیوبند کې به مشکات شریف درس کو مشکات بیل ولاو مشکات شریف د حدیث یو کتاب دی په دې وړه دوره کې زموږ استادان خي او تقریبا د ډیرو احادیث یو مجموعه ده د بخاری شریف او د ترمذی شریف او د مسلم شریف ابو داود شریف دارمی او د مسند احمد ډیر کی احادیث پکې لا جامع دي نه جوړ شو غریب نه جوړ شو داسې نه جوړ شو چې مراد وفات ته نږدې شو او داسې وخت کې نه جوړ شو چې مشکات شریف خاو درس کوي په دې نیمه کې نه جوړ شو بیمار شو نو محتمم صاحب ته درخواست اولی کړم د دارالعلوم دیوبند وې زما د نوم نه دا کتاب کټ کا لکه زه بیمار یم او یقین نه لري کله جوړ شم برم نو طالبانو جون تبا کېږي زما د نوم نه دا کتاب زما د پیریډ نه کټ کا د سلیبس نه نقشه وته مونږ وایو ټایم ټیبل یا سلیبس تاسو ورته وایي د ټایم ټیبل نه د نقشې نه زما د نوم نه دا کتاب کټ کو بل استاد پسې ولیکا چې بل استاد یو خی چې طالبانو جون خراب نشي نو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ته پته ولګېدله نو محتمم ته پام کا وخت نه کې درخواست باندې عمل نه کې صبر کوا نو مولانا عبدالسمیع صاحب لا ملاقات لاله مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه کور ته د عیادت په خیال کې د بیمار پرسی کوم څنګه صاحب بس خیمه بیمار ما ویلي چې تا دارالعلوم ته دیوبند ته درخواست کړې استفاده لیکلې او صاحب نو درس شم کول بیمار یم سړي پکې لیکلې دي دادی لیکلې دي چې د ما د نوم نه دا کتاب کټکا او دا مې لیکل ولې دي لیکل ځکه مې لیکل چې د طالبانو جون خرابېږي کتاب پرې چې بل استاد پسې ولیکي د ما د نوم نه کټ کی نو طالبانو ته په پړای شروع شي نو کتاب په تر حدیث وای الله اکبر مولانا حسین احمد مدنی خو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه اور تسوی عبدالسمیع ودا دې نه لخوخه چې د قیامت پرځ د الله دربار ته روانه او مشکات ته ترخ کې نیولي نه لخوخه داسې وی جړل هغه مو جړل وی حضرت ولی مې نه لخوخه
خو طالبانو زندگی او جون خرابېږي وی نوم نه مه کټ کوه هسې ورته ووایه چې تر څو زه ناجوړه یم نو دا کتاب دی هغې پورې بل څوک وایي او که زه جوړ شم بیا به یې زه شروع کړم خو نوم نه مه کټ کوه چې ته داسې وخت کې د دنیا نه لاړ شې چې ستا نوم باندې په دارالعلوم دیوبند کې په سلیبس او په نقشه کې مشکات لیکلي شوي چې قیامت پر ورځ خلک پاسي د قبرونو نه نو چې عبدالسمیع ترخ کې مشکات نیولې او د حضور پاک حوض کوثر او جنډې له روانې اکابرو دا شانو مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه چې د خپلې زمانې د بر صغیر او پاک و هند لوی عالم نو باباجي به وی ځمکې د پاس او اسمان لاندې دغه وخت کې د عالم دی وی د مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه میلمه شوم مولانا حسین احمد مدني دا په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث و لوی علم خدای ورکړی دی لوی علم دا ټول مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دا ټولي شاګردان پاتې شوي دي وی میلمه شوم نو چې میلمه شوم نو چې ډوډۍ ته کېناستېدو نو وی لوټۍ راواغېسته او ما ته اوبه اچولې سپین ګیري ملا ته ګوره شیخ الحدیث ته ګوره افغاني صاحب هم په دارالعلوم دیوبند کې مدرس و هغه سپین ګیري ملا شیخ الحدیث ما ته اوبه اچوي اوبه دې ته خاکساري وایي ما ورته وی حضرت اس سے مہمان کو تکلیف ہو رہی ہے حضرت میلمه مو په دې خفه کېږم زړه ته مې تکلیف رسی چې ستا غوندې شخصیت سپین ګیري او شیخ الحدیث او بوډا او د استادانو استاد ما ته اوبه اچوي ایسا وایي وی ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے زپا میلمه سو کوم زه په سنت عمل کوم سنت دا نه دي چې نبی علیہ السلام میلمنو ته اوبه اچولي دي سنت دا چې د میلمه قدر عاجزي سنت دقه دي د پیغمبر مبارک چې د میلمه قدر بکې د میلمه احترام بکې عاجزي بکې د میلمه په مخ کې دقه سنت او په دې سنت عمل کوم میلمه خپل کار کوي نمارو دنیا دقه ده اصل تبګورو او د ایاس خبره بدان ته مخ کې کوو چې ایاس قدر خود بشناس خپل قدر خپل ځان او پیژنه چې تاسو شي اس بني بیا هر څه به ټیک ټاکي دماغونه به کبر واسو بیا کبر بني لاسو کې به کبر نه کو لباس کې به کبر نه کو چال کې به کبر نه کو په خوله به کبر نه کو مسلمان ته به سپک نه ګورو ګاونډي ته به سپک نه ګورو لیبر او مزدور ته به سپک نه ګورو ما تحت به سپک نه ګورو بچی ته به سپک نه ګورو غریب ته به سپک نه ګورو غریب خدای پیدا کړی تا نه خدای د مال غشتی شي او چې کم سړی په صحت روغ دی او پهلوان دی او بل کمزور دی په صحت هغه ته به سپک نه ګورو بس دا د مسلمان خاصیت دی ځان به اوچت نه حساب بس هر مسلمان به خپل رور ګڼو رور بس معاشره کې به امن وي سکون به وي تمام خوشحاله ګاونډي به هم خوشحاله ما تحت به هم خوشحاله او لوی خبره ده چې رب العالمین به خوشحاله چې موږ خپل رب خوشحاله کو او خپل الله خوشحاله کو زما خوشحاله یم کنه خوشحالي خو الله په لاس کې ده کما الله خوشحاله کړه خوشحاله او کما الله خوشحاله نه کړه الله مې خپه کو نو خوشحالي د خدای په لاس کې ما به خدای سره خوشحاله کی خدای ته بس پک نه ګوره پیدا یې کندل لړل نه کې وسره خور ته بس پک نه ګوره به کسر به سوګه د تعالی استانه سره سپک باندې ګوره گاونډي ته ما تحت ته نوکر ته دیالی مارتا سپک باندې ګوره بس او دا ما تحت به د مشرانو قدر کوي لازم هم نه کوي چې دا مشر خو ما ته محتاج دی نه تا ته محتاج دی بشکه په دې کار کې تا ته محتاج دی خو خدای هغه له عزت ورکړي دی چې خدای عزت ورکړي ولې نه زغمي دې شریعت په اصول کوم عمل کو الله خوشاله شو چې الله خوشاله د خدای فرشتي خوشاله جنت بخدای درکې په دې عملونو کې الله خپا او چې الله خپا نو ګره په دې خلکو فرشتي دې خلکو ته خیر کوي دنیا ژوند هم زموږ د خفګان او آخرت ژوند هم د خفګان رب ذوالجلال دې په مونږ کې عاجزي پیدا کړي خدای پاک دې زموږ په ذهنونو کې کبر نه پیدا کړي لوی دې خدای زموږ نه لري کړي الله تعالی دې موږ له د دنیا او د آخرت برکات راکړي خدایا د ټینشنونو پریشانونو مو ساتي الله بیمارۍ مو پتور غرونو ورواچي څومره چې بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې یا په هسپتالونو کې رب ذوالجلال جمعه مبارکه روزه شفا والا ورکړي خدای که څوک قراردارانی ارزونه اخلاص کړي الله که د چا بچی والا ورکړي الله که د چا نارینه اولاد ني نارینه اولاد والا ورکړي د چا په کورونو کې خفګانونه دي د لوی د پلار د ښځې د خاوند د رور د خور د تربورانو خدای ته روغ نصیب کړي اتفاق نصیب کړي خدای موږ د ظلمونو نه وساتي مم ظالمان کې او مم مظلومان کې
خدایا د پریشانو او د افتونو نه مساته الله مون سره د آل اولاد سره د دوستانو د ناګهاني شلقونو نه مساته خدای زمون بچي د لو فروز جن نه مساته الله په شریعت او په صراط مستقیم مور برابر کې خدای په سنت مور برابر کې الله د ګناهونو نمزلت ورکې خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم رول شي دین په دې ټولو بد کې خور کې خدای زمون د خپل ذات او د خپل حبیب مبارک رب العالمین اتباع نصیب کې او د شیطان د چالونو نه مساته د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي د بیت الله مبارک او د مسجد نبوي دیدار او حج او عمره نصیب کې الہ العالمین چې کوم مردگان دي ته مغفرت نصیب کې خدای د خاتمه بل ایمان کې خاتمه بل ایمان کې باندې دوستانو دعاګانې غوښتي چا د ټلیفون په ذریعہ او چا داسې غوښتي دي الله چا چې دعاګانې غوښتي دي هغه خلک ته معلوم دي دعاګانې قبول کړي اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله